بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عامه سپارې سبق نمبر 8 ته ترکیب بکو ان شاء الله. لفظي ترجمه او ترکیب. لفظي ترجمه مونږ اول کو دا د 27 نمبر آیات نو اخلا 27 28 29 30 دا درې سلور آیاتونه دي. 27 نمبر آیات نه تر د 30 نمبر آیات پورې لفظي ترجمه او بیا مختصر ترکیب. انهم معنا بشک دوی کانو لا یرجون امید نلرلو حسابا د حساب وکذبو او دوی به دروغ گڼل بی آیاتنا زمونږ آیاتونه کذابا په دروغ گڼلو سره. احصینا ورله مونږه محذوف راوښکلو خجي احصینا محذوف دا مونږ راوښکلو محذوف. احصینا معنا ده مونږ شمار کړل کل شیء هر یو شیز احصیناه مونږ شمارلی دی کتابا په کتاب کې. فذوقو دا ذوقو دا فعل امر دی د جمع صيغه ده په دې کې انتم ضمیر دی انتم فذوقو نو تاسو اوسکئ فلن نزيدکم نو مونږ به هرگز زیات نکړو شیئا یو سیز الا عذابا مگر عذاب. دا شیئا ورله بیا مونږه محذوف راوښکلو ځکه چې دا به مونږه مستثنا منهو کو. ٹھیک شو جی. نو اوس ترکیب کو. ان حرف مشبه از حروف مشبه بالفعل. دا حروف مشبه بالفعل نه مونږ سره دا ان حرف مشبه بالفعل شو. ان همیشه یو اسم او یو خبر غواړي. نو هم دا هم چې کنه دا هم ضمیر متصل دی د ان سره دا محلا منصوب د ان اسم شو. محلا منصوب دی د ان اسم. کانو دا فعل ناقص دی په دې کې دا واو ضمیر بارز د کان اسم دی. دا واو ضمیر بارز محلا مرفوع د کان اسم دی ځکه دا کان فعل افعال ناقصه دا عموما په اسم او خبر باندې داخليږي خو د کان اسم همیشه مرفوع وي او خبر منصوب وي او د ان اسم همیشه منصوب وي خبر مرفوع وي. نو کانو فعل ناقص په دې کې دا واو ضمیر بارز محلا مرفوع د کان اسم شو. لام دا لا چې دی دا لا نافیه دی لا نافیه. یرجونا فعل مضارع معلوم په دې کې دا واو ضمیر بارز دا د فعل مضارع فاعل شو. حسابا مفعول به شو. نو دا فعل د خپل فاعل سره دا مفعول معطوف علیه شو. فعل د خپل فاعل سره دا معطوف علیه شو. ٹھیک شو. ځکه دا دې خوا نور جملې چې دي دا نور آیاتونه دا به دې د معطوف جوړیږي. معطوف اول او معطوف ثانی به ولا جوړیږي. نو لا یرجونا فعل د خپل فاعل او حسابا مفعول به سره دا معطوف علیه شو. واو حرف عطف شو. کذبوا فعل ماضی معلوم په دې کې دا واو ضمیر بارز محلا مرفوع فاعل. کذبوا فعل ماضی معلوم دا واو ضمیر بارز محلا مرفوع فاعل. با حرف جر آیات مضاف نا ضمیر مضاف الیه. آیات مضاف نا ضمیر مضاف الیه. مضاف الیه مرکب اضافي دا مجرور شو د با جر لپاره. با جاره د خپل مجرور سره دا متعلق شو د کذبوا فعل او کذابا دا د کذبوا د لپاره مفعول مطلق شو. مفعول مطلق هغه مفعول ته وایي چې د فعل مصدر وي یعنی دغه فعل مصدر وي. نو د کذبوا فعل مصدر کذابا دی. کذب یکذب کذابا ٹھیک شو. نو د کذبوا مصدر چې کذابا دی. نو کذبوا فعل ماضی د خپل فاعل او مفعول مطلق او متعلق سره دا معطوف اول شو د معطوف علیه لپاره. احصینا فعل ماضی معلوم دا نا ضمیر پکې بارز محلا مرفوع فاعل شو. احصینا مونږه دا فعل فاعل دی لپاره محذوف راوښکلو. کل شیء کل مضاف شیء مضاف الیه مضاف الیه دا مفعول شو. نو مونږ به داسې وایو کل محلا لفظا منصوب شیء لفظا مجرور.
كل محلا منصوب مضاف شيء كل لفظا منصوب مضاف شيء لفظا مجرور مضاف الیه مضاف الیه دا مفعول به شو د احصینا فعل فاعل د پاره احصینا فعل د خپل فاعل د نا ضمیر بارز فاعل او مفعول به سره دا مفسر شو یو مفسر وی یو مفسر وی مفسر هغه ته وی هغه یعنی مبهم جمله ته مبهم یعنی پوشیده جمله چې د هغې معنی معلومه نه وي هغې ته مفسر وایي بیا بل یو آیات یا یو بل یو لفظ د هغې د تفسیر د هغې د مفهوم بیانولو دپاره د هغې هغه مبهم لرې کولو دپاره راشي نو هغې ته تفسیر وایي نو احصینا کل شیء دا احصینا فعل فاعل کل شیء دا مرکب اضافي مفعول به شو احصینا فعل فاعل د خپل مفعول به سره دا مفسر شو بیا احصینا دا فعل ماضی معلوم او نا ضمیر بارز دا محلا مرفوع فاعل او دا ها ضمیر ورسره ذوالحال شو ها ضمیر ذوالحال شو کتابا د مکتوبا په معنا کې دی دا ولا حال شو نو ها ضمیر ذوالحال د خپل کتابا حال سره دا مفعول به شو دا احصینا فعل فاعل لپاره احصینا فعل د خپل فاعل او مفعول به سره دا تفسیر شو نو دا مفسر او تفسیر دا معطوف ثانی شو مفسر تفسیر معطوف ثانی شو ٹھیک شو جی نو دا معطوف علیه لا یرجون حسابا معطوف علیه د خپل کذبوا بآیاتنا کذابا معطوف اول او احصیناه کل شیء احصینا کتابا احصینا کل شیء احصیناه کتابا معطوف ثانی نو معطوف علیه د خپل دوانو معطوفاتو سره دا د کانا خبر شو د کانا خبر شو دا محلا منصوب وی د کانا خبر محلا منصوب وی دا جمله معطوفه د کانا خبر شو بیا کانا د خپل اسم کانا د خپل واو ضمیر بارز چې د کانا اسم دی دا محلا مرفوع وی نو کانا د خپل اسم او خبر سره دا د ان حرف مشبه بالفعل خبر شو ان حرف مشبه بالفعل خبر شو او دا محلا مرفوع وی ٹھیک شو نو ان د خپل اسم چې هم دی هم ان د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه خبریه شو ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو ما دلته لیکل ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو نو دا ټول آیاتونه د کتابن پورې مونږه حل کو اوس د خوانه فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا دا بیا جمله ده نو دا د کې دا فا سببیه ده ذوقوا دا د امر صيغه ده دا امر د جمع مذکر صيغه ده دي کې انتم ضمیر ده ذوقوا فعل امر انتم ضمیر مستتر دا د دې فاعل شو د ذوقوا فاعل شو ٹھیک شو جی نو دا فعل امر د خپل فاعل سره معطوف علیه شو دا فا عاطفه شو لن ناصبه برای تاکید نزیده فعل مضارع معلوم نحن ضمیر مستتر پدې کې فاعل دی او کوم چې دا د فعل سره متصل دی کوم ضمیر متصل محلا منصوب مفعول به اول دا په دغه ځای باندې پرېږدو شیئا دا محذوف ولا موږ راوښکلو دا مستثنا شو الا حرف استثناء عذابا مستثنا شیئا چې کوم موږ محذوف راوښکلی دا مستثنا منه دی الا حرف استثناء او عذابا مستثنا منه د خپل مستثنا سره دا مفعول به ثانی شو ٹھیک شو جی نو فلن نزيدكم دا فعل د خپل فاعل مفعول اول مفعول ثانی سره دا معطوف شو او ذوقوا دا معطوف علیه د خپل معطوف سره جمله معطوفه انشائیه شوه نو انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا احصینا كل شيء احصیناه کتابا دا درې آیاتونه دا د ان خبر شو دا ان چې د اسم دا همو او دا نور کانو لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا احصینا کل شیء احصیناه کتابا دا ټول ورله خبر شو
په ترتیب باندې مونږ دا راجمع کو خبر هم ورله جوړ کو. نو ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. او دا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، ذوقوا امر دی. نو امر د انشاء قسم دی. د انشاء لس قسمونه دي. جمله انشائیه چې کوم مونږ لس قسمونه ویلو په هغې کې اول نمبر امر دی، دویم نهي، استفهام، تمنی، ترجیع، عقود، قسم، تعجب، ندا، دا وغیره چې کوم دي نو ورسره عرض، دا لس قسمونه دي. نو هغې کې د امر هم دی ذوقو. نو دا ذوقو فعل په دې کې انتم ضمیر فاعل، نو فعل د خپل فاعل سره معطوف علیه شو. فلن نزيدكم الا عذابا دا ټول ورله معطوف شو. نو معطوف علیه د خپل معطوف سره جمله معطوفه او انشائیه شوه، ځکه دی کې امر دی پکې. نو ځکه دا پکې انشائیه معطوفه جمله معطوفه انشائیه ده. نو دا زمونږ د نن ورځې درس د دې ځان سره تاسو سکرین شاټ هم واخلئ او دا ځان سره ولیکئ. د هغې نه پسې بیا دوباره واورئ. اول یې واورئ، بیا ځان سره سکرین شاټ واخلئ، ولیکئ. د هغې نه پسې بیا دوباره په دویم ځل باندې واورئ. نو انشاءالله تاسو به په دې باندې ډېر په اسانه باندې پوه شئ. نو زمونږ د پاره عمه چې ده د عمه یتسالون سپارې اوله رکو پوره شوله. انشاءالله دې نه پس به بیا ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا دویمه رکو شروع کوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.